हामिदा व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़मा ढेर क़ाबिल क़दर क़ाबिल एहतराम पदिन बांदे मयन मशरानो कशरानो रुणो او د خپلو کورونو په چار دیواره دننه پرد نشینو غیرتمندو خویندو میندو کم آیت کریمه ستاسو وړاندې ما تلاوت کو په دې آیت مبارک کې الله رب العالمین مونږ ته د یو څو خبرو پیغام راکوي۔ رب ذوالجلال فرمای خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا۔ اللہ تعالی مرگ پیدا کړی دی د پاره چې وکتلی شي چې تاسو کې څوک ښکلی عمل والا دی۔ الله رب العالمین د بندنه عبادت غواړي او د انسان د زندګۍ مقصد عبادت ګرځولی دی۔ بنی آدم ته الله رب العالمین زندگی ورکړی دا او دته د دې زندگی مقصد هم بیان کړی دی چې ستا دا ټوله زندگی دا به د الله په یاد کې او د الله په عبادت کې تیریږي۔ الله رب العالمین انسان لا ژوند ورکړی دی او په دې ژوند کې د الله نه غفلت نه بلکې د الله عبادت او د الله په یاد کې وختونه تیرول پکار دي۔ که تاسو وګورئ دا انسان الله تعالی د خپل قدرت په کارخانه کې جوړ کړي او پیدا کړي دی۔ مونږ او تاسو ټول د الله د قدرتونو په کارخانه کې جوړ یو۔ الله تعالی دا نظام چلی او انسان له باقاعده خپل تعلیم ورکړی دی او انسان ته تربیت ورکړی دی او یو کتاب ورکړی دی چې دا کتاب به ګورې او ته به په دې طریقه باندې زندگی تیرې۔ دا ټول کتاب دا ستا دپاره دستور حیات او مشعل راه دی۔ انسان الله تعالی جوړ کو د خپل قدرت په کارخانه کې او د انسان د جوړېدو او د پیدا کولو خپل مقصد او مطلب دی۔ بے مقصد انسان پیدا نه دی، په دې کې ډېر لوی مقصد پروت دی۔ که تاسو وګورئ یو کولال چې د خټو نه منګې جوړی یا نور جګ ګلاس جوړی لوښي وغیره جوړی نو دغه کولال د دې نه مقصد سوي چې دی دا لوښي جوړی نو په دې کې د دې کولال دو مطلبونه دو مقصدونه دي۔ یو خدا چې دی وی دا زما ذریعه معاش دا زبدا کولالي کوم د خټو نه به لوښي لرګي جوړوم او دا به خلک اخلي نه چې کمې پیسې ماته ملاویږي په هغې باندې به زه ګزران کوم نه یو خو د کولال د منګو او د لوښو د جوړولو نه مقصد خپل ځان برابرول او خپل اخراجات پوره کول وي او دویم مقصد دا پکې دې د پاره چې یاره د انسان زمانه د لوښې واخلي شاید چې د ته په دې باندې څه فایده ورسیږي خو د بل ته فایده رسول اولین ترجیح نوي۔ اولنې مقصد د دانی چې بل ته فایده ورسی، اولنې مقصد د دار چې ما ته فایده ورسی، خپل ځان برابرول او پوره کول غواړي۔ همدغه شان د دې تمام کائنات چې کم خالق حقیقی دی یعنی الله رب العالمین دا تمام کائنات پیدا کړی دی نو پدې کې دا انسان او جنات دا د خپل عبادت د پاره پیدا کړی دي۔ د دې انسان د زندګۍ مقصد عبادت ګرځولې دی۔ رب ذوالجلال فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔
انسانان او پیریان الله تعالی فرمای د عبادت د پاره مې پیدا کړی دي. انسانان او پیریان دا به د الله تعالی عبادت او بندگی کوي. نو زمونږ د زندګۍ مقصد دا د الله رب العالمین عبادت کول دي چې موږ تاسو عبادتونه وکړو. بیا چې کولال کله د خټې نه لوښي جوړی پاغې کې مقصد دی چې زما ذریعه معاش دی، گزاران مې وشي، اخراجات مې پوره شي. خو انسان چې الله تعالی پیدا کو نو پدې کې دا مقصد نه دی ګرځول چې انسان پیدا کما العیاذ بالله چې د انسان په وجه د الله خدای کې اضافه وشي. الله انسان د خپل خدای د زیاتولو د پاره نه دی پیدا کړي. الله تعالی دی او د الله په خدای کې هیڅ قسمه زیاتې د انسانانو د عبادتو په وجه نشي راتللی. او که انسان نافرمانی شروع کی او سرکشی او بغاوت شروع کی ندا باغی انسان د الله تعالی په خدای کې د خپل بغاوت د وجنا پوټې کمې هم نشي راوسته. بیام الله او الله دی او الله بوي او ټول قدرتونه یې کامل دي، ټول صفاتونه یې کامل دي. نو عرض میں دا کو استاسو په خدمت کې چې الله رب العالمین انسان د څه مقصد د پاره پیدا کو. نو پدې کې د انسان زندگی دا د انسان د زندگی مقصد الله تعالی عبادت ګرځولې دی چې بندا ته پیدا کړي، ته د خپل قدرت په کارخانو کې تیار کړي، اوس به زما عبادت او بندگی کې. نو بیا به بنده وي چې الله خو ځان د پاره پیدا کړي ما چې زما عبادتو کا. نو د عبادت به سم مقصد دی. نو د عبادت هم دا مقصد نه چې ته عبادتو کا چې الله ته فائدہ ورسیږي، دا مقصد هرگز نه دی. بلکې د عبادت مقصد دا دی چې دا انسان په خپل باندې خپل آخري کور آرامگاه او خپل انجام بهتر نه بهترین وګرځي. نو مونږ تاسو که د الله عبادتونه کوو نو دې د پاره نه چې الله تعالی ته فائدہ، بلکې دې د پاره چې مونږ د جهنم د خشاک جوړېدو نه امن حاصل کو، امان حاصل کو، حفاظت حاصل کو. مونږ تاسو الله رب العالمین د خپل عبادت او بندګۍ د پاره پیدا کړیو. بیا چې مونږ او تاسو د الله تعالی عبادت او بندگی کو نو پدې کې ډېر عمل دا الله تعالی نه غواړي چې ته سم ډېر عبادتونه وکا، سم ډېر نیکه وکا، دنه دا نه غواړي وای ته لږ عمل وکا، خو یو خو دوام او مداومت سره وکا، یعنی همیشگی په اختیار کا. او بل چې کم عمل کې نو کلګم وي خو اخلاص دا پکې رکن اعظم دی. ستا په عمل کې اخلاص پکار دی. مونږ تاسو که عبادتونه کو د الله تعالی بندگی کو نو پاغه کې اخلاص دا رکن اعظم دی. د دې په وجه باندې زمونږ ورکوټ نه ورکوټ عمل د لوی نه لوی جوړیږي او د دې وزن کې اضافه راځي. د حواله د پاره تاسو ته ذکر کم مثال په تور حضرت داود علیه السلام یو ځل د الله تعالی نه سوال کړی دی، پروردگار ته چې د قیامت په ورځ د بنی آدم عملونه تلې په کومه تله کې تلې نو هغه تله راته وښایه. الله رب ذوالجلال ورته فرمایي داود علیه السلام کومه تله چې د عملونو د تللو د هغه ته دومره لویه د چې لیدې نشي. داود علیہ السلام فرمای د تل دوه چابړی وی، خیر د دواړه نشم لیدې، یو راته وښایه چې زه په خپلو سترګو ووینم. الله رب العالمین ورته فرمای خزرت یو د تل چابړې خیمه چې پدې کې به د قیامت په ورځ د انسانانو اعمال تول کړي کیږي نو تسترګې پټې کا او بیا سترګې غړې کا. داود علیہ السلام سترګې پټې او شیبه پسې سترګې کو لو کړلې، وې قتل مخ ته شمال او جنوب مشرق او مغرب دا سلور واړه طرفونه پناه او د سترګو نه پناه شوي دي. ورته ښکاري نه د اسمان منم پټی شوی دی، سم په نظر ناراضي، بس هر طرف ته هم هغه د تل یو چابړې ښکارې دو په نظر راتلو.
داود علیہ السلام چې د میزان عدل دا کم لویواله اولیدو وکتو نو په دې باندې حیران شو، د حیرانتیو د تعجب د وجه به هوش شو. یو شیبه پس چې په هوش کې راغی نو الله تعالی نه سوال کوي پروردگار ما باندې دا حقیقت عیا کا ښکارا کا چې د قیامت په ورځ د انسانانو دومره عملونه به کم ځای وي چې دا دونه لوی تلپې ډک شي او د دې وزن په زیات شي. الله رب العالمین فرمایي یقینا چې دا ډیر لوی تله ده، دومره عملونه چا سره نی چې دا تله به په ډک شي او دا یو چابړې دی نو دواړه خو ډیر زیات دي، هغې کې خو دونه عمل څوک نشي راوړی آخرت ته. خو یو خبره یاد ساته چې کله زما یو بنده په اخلاص باندې یو اوچا قجوره د الله په نوم په اخلاص سره صدقه او خیرات کی دله د یوې اوچې قجوره دومره ثواب ورکما د قیامت په ورځ د عملونو دا طلب په درنه کمو دا به ورله په ثوابونو او په نیکو باندې ډکه کما. دینا معلومه شوا چې انسان اخلاص وکړو د اخلاص به دومره اثر او برکتی دومره کمال به پکې وي چې هغه غټه چابړې او غټه تله دا به په ډک شي او د نیکې به زیاتی شي او د زیاتو نیکو د خاطر الله تعالی به بیا جنت ته بوزي. نو عرض مې کو تاسو په خدمت کې چې مونږ او تاسو کم عملونه کوو نو په دې کې زیات عملونه ضروری نه دي، خو صرف اخلاص پکې ضروری دی. او زیات عملونو انسان ته توفیق هغه وخت کې ملاویږي چې کله دې مخلص وي. نو د دې نه دا مطلب ماخله چې خیر دې لګ نیکی کوه ډیر نه بلکې ډیر نیکی کوي او دا ډیر توفیق ته ملاویدل دا غمازي د دې خبره کوي او دا اشاره د دې خبره ور کوي چې ته د الله خوخه زکه تعالی توفیق د ډیرو اعمال صالحه در کوي. حضرت موسی علیه السلام یو امتی سره ملاو شو نو دغه امتی ورته وی چې زه د الله ذکر کوم ار وخت لګیایم الله 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 کوم او دا ذکر زما الله ته خوښ دی کنا دا ذکر قبول لکنا ته خو الله سره راز و نیاز لزی نته د الله تعالی نه زما حواله سره تپوسو کا. حضرت موسی علیه السلام په کوه تور تشریف فرما شو او الله تعالی سره د راز و نیاز خبره او کلام او شو. په اخر کې بیا الله تعالی ته وی چې زرات لم زما یو امتی ما ته وی چې د الله نه تپوس وکا چې ستا یو بندستا ذکر کوي روزانه الله 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 کوي دا ذکر تا ته خوښ دی کنه او تا ته قبول لیکنا. الله تعالی حضرت موسی علیہ السلام تو فرمایل چې ته لاړ شي امتی ته دی وایا چې ستا ذکر ما ته قبول دی او ما ته خوښ دی او وجدار چې ته کله یو ځل وې چې الله نو الله تعالی فرمایي چې زما دا आवाज دومره خوښ شي او استاد خلینه دا ذکر په ما دومره خو لګي چې زه درته ویم بنده خوند او که یو ځل بیا وایا نه چې ته بیا وې د ته ویم بنده خوند او که یو ځل بیا وایا نو دا سي ته یو ځل او زرت بیا ویم چې بنده بیا وایو. د دینه معلومه شو چې نیک عمل د اوکو داغه د قبولیت نشانی او علامه بدای چې داغه نه پس دوباره دغه نیکه کولو بتا ته توفیق ملاویږي. دا به اشاره د دې طرف ته وی چې ستا هغه اول کم عملو کم نیکی او هغه الله ته مقبول او الله ته خوخوا زکه تعالی توفیق درک چې زما عبادت او بندگی بیا کوا په شوق او په جذبه او په محبت سره کوا. نو عرض میں کو چې انسان اخلاص شروع کی او په اخلاص باندې وړ نیکی کوي داغه ډیر اجرونه او ډیر ثوابونه الله تعالی ور کوي. نو مونږ تاسو به عملونه نیک کو او هغه نیک عملونه به د دې د پاره نه چې خلکو ته ښکار شو خلق را ته خو وینا د پاره نه د پاره به کو چې الله تعالی ته خوښ شو الله تعالی ته نږدې شو الله تعالی راضي شي زما به دنیا مخکولی زما به آخرت مخکولی وی چې نیک نیت سره عبادتونه کې
نمونږ او تاسو خپل عبادت وکاو. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله تعالی فرمایي تاسو امتحان شروع دی مرګ او ژوند د دې لپاره چې وکتی چې تاسو کې څوک خپل عمل والا دی دانه چې اکثر عملا څوک پکې ډیر عمل والا دی ډیر عمل الله تعالی نو غواړي لږ عمل دی خیر دی پروانه کوي خو چې اخلاص بکی او خکولی وي نو خکول عمل دا په اخلاص سره خکولی کیږي او چې اخلاص بکی نینو ډیر خشته خکول بخکاری خو هغه به الله ته خوښ نوي نو مونږ تاسو به ډیر عملم کو په اخلاص سره به کو او هغه به همیشه کو یعنی استقامت سره به مونږ نیک عملونه کو په دې باندې به الله تعالی مونږ له دنیا او آخرت خولې کوي او بیا دنیا دا د دې دنیا نه انسان یو نه یو ورځ رخصتیږي هر کله چې وي دا مرګ زمونږ د هر چا د هر کور ملمه دی هر یو کور ته د مرګ آواز به شوي وي یا به اوشي او یا به آینده کیږي خو د یو کور نجات نشته دی چې یو کور ته به مرګ نه راځي داسې نه ده هر کور کې د مړي آواز شوی وو اوس بم کیږي آینده بم کیږي نو د مرګ د پاره دا یو داسې ملمه دی چې وخت معلوم نه دی انسان لپاره دی چې هر وخت تیار اوسېږي مرګ به کله راځي که مرګ ته د ځان تیار اصول دی او ته تیار چې مالک مرګ راغې او الله تعالی ته مخ شوما نو زه الله تعالی سره مخ کېدو ما زه پرې ښودلی دی او زه به ملامته نه ما نو ته مرګ ته یقینا چې تیار او که ته وایې چې زه به توبه وباسم لا تیار نه ما نو د دې څه پته لګي تا ته د توبې موقع په لاس راځي او که نه راځي تعالی مرګ په ویښه راځي او که په خوب کې راځي د ورځې راځي که د شپې راځي په ښه ځای کې راځي که په خراب ځای کې راځي د دې چاته څه پته لګیږي په دې وجه باندې د مرګ تیارې مرګ نه د مخکې کول پکار دی قبر دا اسی یو کند نه ده زمون انسانانو که دا خیال وي چې بس انسان مړ شو نو قصه تمام شولا او دی به اوس په قبر کې خودي شي خاورې بشي بس خبر اخلاص شو نو نه کله خبر اخلاص شوه دا خبر نه د اخلاص اوس د الله تعالی سره حساب کتاب بکیږي د دنه به تپوس کیږي د خو او د بد عملونو انجام او نتیجه به ته ملاويږي نو دنیا کې کده خو وخت تیر کړی دی قبر به د خولي وي الله مکه خراب وخت تیر کړی دی نو قبر او حشر به خراب وي نو د خولي وخت تیرولو کوشش پکار دی نو زمونږه د بعضې خلکو که دا خیال وي چې بس خبره ختمه شوه چې انسان خاورو ته وسپارلی شو نو نه خبره ختمېږي نه تاسو وګورئ خپل پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی القبر روضة من ریاض الجنه وحفرة من حفر النار دا قبر اساس د خاورو کنده مګڼه دا د جنت باغیچه جوړې دی چې ستا د پاره دا خو یا د جنت د باغیچو نه باغیچه ده وحفرة من حفر النار او یا به د دوزخ د کندو نه یوه کنده وي اوس د جنت باغیچه یا د دوزخ کنده به څنګه جوړیږي دا انسان ته دوه اختیارات ورکړي شوي دي د زندګۍ د تیرولو دپاره چې ستا مرضي او ستا منشا او ستا خوښه ده چې ته ښه کې او که بد کې خو یاد ساته چې ښه دې وکړل ښکلې وخت دې تیر که نو قبر اسې کنده نه د جنت باغیچه وګرځېده که خراب وخت دې تیر که نافرمانی سرکشي او بغاوت دې شروع که نو بیا قبر کنده اسې کنده نه ده د دوزخ یوه کنده ده او دا به بیا تا باندې اور پورې وي د دې د وجې نه دا قبر اسې کنده ګڼل نه دي پکار د دې دپاره تیارې پکار دی چې کله انسان قبر ته لاړ شي هلته به بیا فرشتو سره دی ملاقي کیږي او دی به بیا هغې له جواب ورکوي هغې به ته سوال دی به جواب ورکوي نه دا خو زمونږ هر چا سر ته دا سختې پرتې دي نو قبر ته د ورتلو نه مخکې
اومدنن نه د عهد او معاهده کول پکار دي چې مونږ به الله تعالی راضي کوو او چې څه په تیره زمانه کې مکړي دي که بد وي په هغې باندې د پیمانتیا اظهار به کوو ځکه چې په دې قبر کې ګورې مونږ سره د وړې وړې خبرې حساب به کېږي او که د چا خیالي چې انسان خاورې شو نو خبره ختمه نه چې ته خاورې شي نو بیا هم خبره ختمه نه ده که د ثواب مستحق ثواب به در رسي او که د عذاب مستحق نو عذاب به در رسیږي تیره زمانه کې هغه یو دور چې خلکو به د لوښو هغه لوښي خوښول کم چې به د خاورو نه جوړېدل کولالانو به منګي جوړول کوزې به جوړولې ګیلاسونه او جګونه به جوړول خانکونه به جوړول اوس دا څیزونه لږ کم شو پخوا دا ډېر زیاتو د دې دورانو یو سړی نوجوان دی او هغه به د شپې تهجدو د پاره د ماسخوتنې نه ځان ته اوبه په کمره کې په د خاورې نه جوړه کوزه وه په هغې کې یا د خاورې نه جوړ منګي و په هغې کې به یې کېښودې او چې شپه کې به راپاڅېده نو د ژمي سخت یخني به و ډېر سخت موسم به و دی چې به راپاڅېد هغه منګي یا کوزه کې به یې اوبه وکتې چاردام به یې کو هغه اوبه به دومره ګرمې وې چې ده به پې ایله چاردام وکړی شو لکه څنګه چې تړماتې اوبه وي دا ښه ګرمې شوې به وي حالانکې اصول دا دی د شپې نه سړې او زړې اوبه په یو لوښي کې کېږده نو ساره پورې شپه پې تېره شي او یخني دا اوبه به نور هم زیاتې یخې شوي وي نه دې نوجوان به په دغه ګرمو اوبو باندې منځونه کول چاردامونه به کول دی ډېر خوشحاله خو یو ځل د یو نیک بنده مجلس ته د یو بزرګ مجلس کې کېناستو نو هغه بزرګ ته خپل قصه وروله چې زه خو د شپې نه ځان ته اوبه کېدم او شپه کې بیا راپاسم هغه منګي کې اوبه ګرمې وي نو دغه بزرګ ورته وایي چې دا ولې ګرمي دی ورته وایي ما ته پته نه لګي دی بزرګ ورته وی تا چې کم ځای کې د کم کولال نه دا منګي اغېشتی دی هغه کولال پیدا کول غواړي دی په منډه تللی دی کولالې راوستی دی یا ورپسې دی په خپله تللی دی دا بزرګ یې بوتلی دی بهرحال چې ملاقات وشو د هغه کولال نه تپوس کوي تا دی منګي کې داسې څه میټیریل استعمال کړي دي چې د هغې په وجه په دې منګي کې اوبه د شپې ګرمیږي نو دغه کولال ورته وایي چې ما سره خټه خاوره ختمه شوې وه او نوره خاوره نه وه د منګي غوستو زما خټې ته اجتو خاورو ته اجتو نو زه لاړم دته خو مې یو څو ورځې صبر وکړې انتظار وکړه تیار به کم او لاړم یو مقبره وه هغې کې یو قبر ناستو د هغې نه مې خاوره روچته کړې ده او د هغې نه مې دغه منګي جوړ کړی دی او چې پوخ مې کنو دته مې حواله کړی دی نو بیا دې بزرګ ورته قصه کړې ده چې ښه ته دې خبرې ته پام وکړه چې کله تا دا کومه خاوره د لحد نه روچته کړې ده نو دا د داسې مړي اډوکي او بدن خاوره شوې او د هغه ځای نه دې روچته کړې په کوم مړي چې د الله تعالی لعنت یا عذاب و د هغې عذاب د وجې نه د هغه ریزه ریزه خاورې تا راغیشتې دي او په خپله پجه کې دی چولی دی او د هغې نه دې منګې جوړ کړی دی اوس د خاورو د منګي په شکل کې خود ته بیا هم الله تعالی عذاب ورکوي ځکه اډوکي او بدن یې خاورې شوي دی او هغې خاورې نه د منګي جوړ کړی دی او د اډوکي او بدن چې خاورې هغې له الله تعالی عذاب ورکول غواړي نو اگر چې شکل څومره دورونه پې تیر شوي او شکل یې بدل شوی نن د انسان شکل پاتې نه دی د منګي شکل ته جوړ شوی دی خو عذاب ورته رسیږي او د دې وجې د شپې چې پکې اوبه واچې ساره پورې دا اوبه ګرمې وي دا دته عذاب په دې شکل کې رسیږي زمونږ او تاسو قصه تمامیږي نه مونږ تاسو ته مرګ را روان دی او یقیني دی دې نه نجات هم نه میلاویږي نه چې د نن نه مونږ توبه وباسو او په اخلاص سره عمل صالح شروع کو او کم عمل صالح کو چې هغه بیا پرېږدونه او هر وخت د ځنکدن د سختو نه نجات وغواړو او هر وخت د قبر د عذاب نه خلاصې وغواړو انشاءالله چې یو نه یو ورځ الله تعالی به مهربانه کېږي مونږ او تاسو باندې به رحم مونږ تاسو ته مغفرت بکئی بخنه بکئی نه دعا کو د الله نه مونږ غواړو دست به دعا وي چې الله مونږ اخر خاتمه بال ایمان کې د ایمان د عظیم دولت نه محروم مکي زمونږ والدین د چا چې وفاتی الله مغفور و مرحوم وګرځي د چا چې حیاتی ډیره زندگی ورلور کې د چا پلار وفات ته مور ژوندې ده وفات والد له خدای قبر ګل گلزار او ګرځي والده جمدې د شفای کامله او ډیر د برکت ژوند نصیب کې د ټول اهل اسلام په حال باندې رحم او کرم وکي سبحان ربک رب العزت عما یصفون
वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़ार बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।